موجوده حالاتو کې د دغه مقدار سره په دغه حواله سره تاسو وایي او مستحب خبره کومه یو ده چې کم سړی څوک کم کار وکړي. په غنمو کې وو او خرماو کې وو او په وربشو وې او زبیب وو. دا څلور څیزونه ذکر شوي. نو د غنمو په کم دوه سره حساب وه او مثال په طور زبیب چې کوم دی وڅکې او یا وربشې او یا کجورې دا زیات وي نو د هغې مقدار 5 کیلو. چې دا سرسایه د دې تعریف سره او د دې فضیلت سره په مختصر الفاظو کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې دې ته صدقة الفطر متویلی شي، سرسایه متویلی شي او د هغه چې کوم خلقو باندې روژه هغه طاقت نه لري نو د هغې دپاره هم قرآن کې داسې راغلي چې وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، یعنې هغه خلقو چې هغه روژه نشي نیولی الله هم پکې مقدر باز اخلي. بعض حضرات وایي چې نه دا مقصد فدیه یعنې چې یطیقونه چې ډېر په تکلیف سره روژه نیسي او دی یا شیخ پانی دی یا بیمار دی یا په داسې یو بیمارۍ باندې اخته دی چې هغه دته لکه نن سبا شوګر شو یا د زړه بیماري شوله او حکیمان هغې ته وایي چې یاره د دې روژې نیول تا ته نقصان رسوي نو د هغې دپاره دا فدیه ورکول دا واجب ده. د دې مقدار په هغه وخت کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په حین دور کې او د عشره مبشرو د خلافت په دور کې په غنمو کې وو او خرماو کې وو او په وربشو وې او زبیب وو. دا څلور څیزونه ذکر شوي. وربشې او خرما یې تقریبا په موجوده حالاتو کې به موږ دا وو چې 5 کیلو او غنم د هغې په نسبه کې وه. مثال په طور باندې په کم 2 سره غنم کېدل لکه په هغه وخت کې سیرونه نو 4 سره به چې هغه به ډړۍ وه او چې څه به چې کم کړو نو هغه به په کم 2 سره به چې کم کړو نو هغه په کم 2 سره کېده. نو د غنمو په کم 2 سره حساب وه او مثال په طور زبیب چې کوم دی وڅکې او یا وربشې او یا کجورې دا زیات وي نو د هغې مقدار 5 کیلو په اندازه کې به د هغې صدقه ورکول دغه دی. دا په غنیان 2 قسمه دي. یو هغه غني دی چې هغه باندې مال زکات اخیستل حرام دي چې هغه سره مثال په طور د 200 روپو نه چې هغه شرعي روپۍ دي د هغې نه ورسره زیات مقدار پیسې ورسره دي او دی زکات اخلي دی نه دی دغه دا غني دی دی بیا نه اخلي. او یو هغه غني دی چې په ده باندې سرسایه واجبېږي چې نه هغه دومره پیسې ورسره خو نشته خو سامان ورسره دومره دی په کور کې 2 غویانو ته ضرورت دی 3 غویان دي یا د ضرورت دپاره 3 جامې دي د سره 5 جوړې جامې دي یا مثال په طور باندې په کور کې په 2 کنډولو باندې ضرورت دی د ده سره 5 کنډولې دي. دغه سامان به دا په مال د دغه کې شمار شي او دغه سړی چې د ده دغه شی به راغونډ شي په ده باندې به بیا سرسایه واجبه ده. لکه ستاسو مطلب دا دی چې یاره دا کم صاحب نصاب خلک دی نو په هغې باندې دا واجب ده که نه یو سړی د عام نارمل حالات کې دی دا هغه د صاحب نصاب نه دی نو په هغې باندې وجوب نشته. په غریبانو باندې لکه د هغې سره څه طاقت نشته دی نو په هغې باندې نشته دی. زکات خو دا دی چې زکات ورکوي. یو دغه غني دی. یو هغه غني دی چې زکات خو نه ورکوي او زکات پې فرض نه دی خو دی په زمره د غنیانو کې شامل دی. مقصد دا دی لکه د ضرورت 2 غویندې او د ده سره 3 غویندې 3 غویان دا یو غوی چې کوم دی دا په غنا کې راغی. نو چې په غنا کې راغی په دې سړي باندې دا واجبه شوه چې دی به د خپل بچي دی به د خپلې ښځې دی به د خپل هغه کسانو چې د لاندې دغی د هغې فدیه به ورکوي. ټول سامان به راغونډ کړي چې کم د هغې نه زیات دی د ضرورت نه زیات دی نو دا غني دی دا به فدیه ورکوي. ښه دا راته ووایه مولوي صاحب چې د دې صحیح موزون وخت کم یو دی لکه دا روژه چې شروع شي په دغه وخت ورکول پکار دي یا 15 او 10 ورځې اکثر پاتې شي نو خلک په دغه وخت ورکوي. د دې موزون وخت کم دی. بهتر وخت خدا دی چې اختر مون نه شي او سړی ترې مخکې ورکړي. د اختر مون نه شوی والا اختر مون نه شوی او د هغې نه مخکې ورکړي
نو دا ډېره بهتر ده لکه په دې روژه کې سړی ورکوي هم کېدلی شي او د هغې مقدار چونکې نن سبا علما په هغې کې مختلفې ریا ښیي څوک وایي 2500 روپۍ دی او څوک وایي 200 روپۍ دی او څوک وایي 300 روپۍ دي خو زما خپل دغه دا چې چونکې طبقات هم خلق هم جدا جدا دی یو هغه خلق دی چې هغوی ډېر مالداره خلق دی او غریب غربت نن سبا ډېره زیات ده نو په کار ده چې هغه خلق دی د خرماو او د وچکو د دې دغه دې ورکړي دا فدیه دې ورکړي لکه یو خرما ما بله ورځ تپوس وکړه تقریبا په 4.5 روپۍ اوس کیلو دی نه ډېر ده د حجوې معلومات ما وکړي ما حجوه 2.5 کیلو د هغه ما ته وویل چې 1500 روپۍ یعنې په 3000 روپۍ دغه ده لکه 3000 روپۍ د هغې جوړېږي له حجوه نن سبا په 3000 روپۍ کیلو ده او په ده باندې 15 کیلو خرما ده د 15 کیلو خرما قیمت څه ورته وه 15000 لا شولې که نه نو چې یو سړی د ایربونو او د کیربونو خاوند دی او په دې وخت کې زمونږ حالات داسې دی چې د چا که د وړو درک نشته نو دغه خلق دی د دغې حجوې چې کوم مال دی هغه دې ورکړي هغه کم دغه نصاب کې کوم خلق چې د هغې نه لږ استعداد لږ ښه دی او مثال په طور باندې بینحال دی هغه د خیر دی د وربشو ورکړي لکه وربشې هم نن سبا د غنمو نه عام د غنمو په حساب باندې خلک ورکوي که نه نو د غنمو په نصاب باندې تقریبا 2.5 روپۍ 2.5 او څه کم 300 روپۍ لکه خلکو اسټیمیټ ایستلی 2.5 خو چې خلکو دغه کړی د ماتې 300 دغه خلک په کار چې 300 خلک ورکړي پیتر چې کم ده نو دا کومو خلکو له ورکولی شي غریبانو له ورکولی شي خپلو خپلوانو له یا مستحق خلک کومو خلک په کار ده چې زکات اخیستلی شي چې زکات اخیستلی شي او زکات په فرض نه زکات اخیستلی شي او زکات په فرض نه نو هغه خلقو له ورکول پکار په دغه خلقو کې سفیدپوشه خلک ښه خبره ده چې په خپلوانو کې ورکړلی شي خپلوان هغه ته بچا ته نه ورکړی کېږي چې د هغه خدا ناخواسته هغه مړ شي او د هغه میراث ترې اخلي لکه زوی شو لور شوله یا مثال په طور هغه کس شو چې د هغه میراث بیا دته دغه کېږي هغه ته به نه ورکوي د هغه خاوند له شي ورکولی د خور اوښې له شي ورکولی او د لورو خاوند له شي ورکولی صحیح ده زم دغه وایم که نه چې خپله اوښې له شي ورکولی د ترو زوی له شي ورکولی د تره زوی له شي ورکولی هغې له شي ورکولی ته څه پیغام ورکوې نو که د دې روژې په مناسبت سره دا پیغام دی چېرې دا آخري د روژې آخري لس دغه دي او د دې مطابق پیغمبر خدا وینا کړې ده چې دا عتق من النیران یعنې د هغه ګردنونه چې د جهنم مستحق شوي دي او په دې لس ورځو کې خلک ښه کار وکړي نو د اور بدن د جهنم نه دغه کېږي نن سبا د خلکو په منځ کې خفګانونه ډېر زیات دي شرونه ډېر زیات دي جګړې ډېرې زیاتې دي په لارو جګړې دي په ځمکو جګړې دي نو غټه د خویندو د نونو سره جګړې دي نو په دې روژه کې زه دا پیغام عام دی خصوصا پښتن طبقې ته دا ورکوم چې کوم حق خدای الله تعالی زنانو له ورکړی دی که هغه د لور ده او که هغه د خور ده او که هغه د مور ده او که هغه د ورندار ده چې هغه حقوق موږ ځکه چې دا فرض دي تاسو د مولانا محمد جان صاحب خبرې واورېدې کومې چې د سرسایې په حواله سره ستاسو سره معلومات شیر کړه د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی د هغې مفهوم داسې دی چې کله یو انسان د قرآن یو آیات زده کړي نو الله پاک هغې له د 100 رکعاتو نفلو نه افضل ثواب ورکوي او کوم انسان چې د علم یو باب زده کړي لکه د یو طریقه زده کړي یو د سنت عمل زده کړي او په هغې باندې عمل وکړي نو الله پاک هغه انسان له د 100 رکعاتو نفلو نه افضل ثواب ورکوي دا د علم یو باب دی چې کومه مسله دلته وڅېړلې شوه د سرسایه په حواله سره د بلال صاحب د کیمرامین د هغې ډېر زیاته شکریه ادا کوم او د دغې سره سید الرحمن کاکا خیل ته مولانا محمد جان صاحب ته اجازت ورکوي د الله په امان